زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو، دا کما اسلامی میاشت چې راختلې ده نو دې ته په عربی کې ربیع الاول وی، او په دې ربیع الاول کې الله رب العالمین په مسلمانانو نه، په انسانانو نه، په دې کائنات کې چې دا څومره مخلوقات دي او ذره ذره الله په دوی ډېر لوی رحم کړی دی. او اکثر مسلمانان د دې خبرې نه خبر دي چې په دې ربیع الاول میاشت کې الله رب العالمین فخر کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم او در تمام انبیاء کرام و امام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا تا را لېږلیو جسمانی او جسدی لحاظ باندې. او بیا هم په دې ربیع الاول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د جسد په لحاظ باندې واپسیم شوې ده، یعنی وفات هم راغلی. اگر چې زمونږ د علماء کرام او خصوصا زمونږ د دیوبند چې کوم علما دي او د نورو مسالک او هغوی دا وایي چې دې کې اختلاف شته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټیک ته په ربیع الاول کې راغلی دی، خو تاریخ معلوم نه دی، چونکې هغه وخت داسې و چې هغه د اسلامي میاشتو تعیین او شمیر هغې کې ناممکن و. خو بهر کې راتګ په ربیع الاول کې شوی دی، په کم تاریخ شوی دی الله ته پته لګي. خو وفات بیا دا مسلمه او صحیح خبره ده چې په 12 ربیع الاول باندې سن 10 هجری یا سن 11 هجری باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وفات شوی دی. نو بهر کیف په دې میاشت ربیع الاول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق علما او خطبا خبرې کوي. خو زما یو خبره وره چې زمونږ د علماء دیوبند دا عقیده ده چې د رسول الله مبارک شان او مقام ډیر لوی دی. دا یوازې دی ربیع الاول پورې مختص کول نه دی پکار، بلکې زمونږ او ستاسو دپاره قدم په قدم او لحظه په لحظه د رسول الله مبارک د تعلیمات او داغه د فرمودات او داغه د خصائص او داغه د خصوصیاتو لاندې زندگی پکار ده. نو زمونږ او ستاسو دپاره هر وخت د رسول الله مبارک شان او مقام او داغه وجود مبارک دا زموږ دپاره لوی شان لري. یوازې ربیع الاول پورې مختص کوی ما. نو الله رب العالمین رسول الله مبارک لوی شان او لوی مقام ورکړی دی. نو دنیا ته راتګ دا خو ټیک ته زموږ د علماوی ربیع الاول کې شوی دی، خو هسې د دې نه لږ هم بالاتر مخکې لاړ شه او د دې خپل پیغمبر شان او مقام لږ شان دا وره چې الله رب العالمین زموږ پیغمبر له او زمونږ چې په چا باندې ایمان دی او د چا د دین د لاندې وي الله هغه له کم شان او کم مقام ورکړی دی. دا خو موږ هسې وایي ربیع الاول کې پیدا شو ټیک ته د دنیا په لحاظ. رسول الله مبارک چې الله کم شان ورکړی دی، والله العظیم کو په مخ د کائنات کې مخلوق کې دا شان چاله ورکړی. دا یاد ساتئ، دا په دې زړه کې خبره کښېنه. مونږ خو ربیع الاول پرېږده، رسول الله مبارک وي. دا خو باقاعده حدیثو کې راغلي دي باقاعده چې زما پیدایش او زما تعیین کله شوی دی. نو باقاعده مشکات مبارک کې دا حدیث دی چې كنت نبیا، زه کله پیغمبرم، وی كنت نبیا و آدم بین الماء والطین. وی زه هغې وخت کې وابوله صاحب پیغمبرم چې د آدم علیه السلام خټه او اوبه لا یو ځای شوي نه وي. آدم علیه السلام خو الله د خټې نه پیدا کړی دی، په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. نو خټه خوره ګوره موږ او تاسو چې کله خټه کوو اوله خوره را جمع کوو بیا پکې اوبه، نو اوبه او لا خوره یو ځای شوي نه وي چې الله رسول الله مبارک وي الله ما له نبوت را کړی. او د دې نه به لږ مخکې لاړ شو. مړی
د قرآن د آیات لږ راواړوئ. الله رب العالمین په دې درېیمه سپاره کې یو آیات دی وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دا آیات لږ واورئ او د زړه په دې غوږ یې لږ واورئ نو د دې خپل پیغمبر شان او مقام او مرتبه به راته معلومه شي. وی وَإِذْ ای د دواړو جهانو سرداره هغه وخت د یادولو دی. کوم وخت چې نه آدم علیه السلام پیدا و، نه نوح علیه السلام پیدا و، نه ابراهیم علیه السلام پیدا و، نه اسماعیل علیه السلام پیدا و، نه یعقوب علیه السلام پیدا و، نه اسحاق علیه السلام پیدا و، نه ایوب علیه السلام پیدا و. دا لا پیدا نو. دا ټول پیغمبران لا پیدایش نه دي شوي چې الله د ټولو ارواح را جمع کړل. دا په قرآن شریف کې دا آیات. نو د دوی نه یو وعده واغشته، نو هغه وعده څه شوې وه؟ نو دا په قرآن کې ذکر ده. وی وَإِذْ ای د دواړو جهانو سرداره هغه وخت هم د یادولو دی چې اخذ الله وعده واغشته، اخذ الله میثاق واغشته الله تعالی وعده. د چا نه واغشته؟ میثاق النبیین، د پیغمبرانو نه. وعده څه شی وه؟ نو بیخي ورته انعام ذکر کړ چې لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تاسو له ګوره ما پیغمبري درکړه، شریعت مې درکړه، تاسو به اوس څه چل کوئ؟ د دې پیغمبرۍ او د شریعت د شکریې خو ډېرې تقاضي دي، خو یو تقاضا پکې دا ده چې ثم جاءکم رسول. دا زمونږ د تیمورجان علما وي دا ثم دلته دپاره څه دپاره دی؟ د ترقي دپاره. د دې نه پس به ستاسو د ټولو نه پس به ثم جاءکم رسول، یو عظیم الشان پیغمبر به راځي. ای آدمه وارې دا خبره لږ د په غوږ وارې. ای آدمه کو ستا په وخت کې راغی تا ته نبوت میلو دی، کو تا ته میلو دی. دا خبرې ته لږ سوچ کړي. بس بیا زه مخکې ځم، زما یو مقصدي خبره ده، زه هغې ته راولم. اے آدم علیہ السلام کو ستا وقت کے راگی کو تا پیغمبری. اے شیس علیہ السلام ستا وقت کو راگی کو پیغمبرم یہ. اے ادریس علیہ السلام کو ستا وقت کے راگی. اے نوح علیہ السلام کو ستا وقت کے راگی. اے ابراہیم علیہ السلام کو ستا وقت کے راگی. اسماعیل کو ستا وقت کے راگی. اے اسحاق ستا وقت کے الادا یو لکو سلیر زر پیغمبرانو تا اللہ وی کو دا ارچا وقت کی دا پیغمبر راگی. لتؤمنن به، نو ایمان بم پی روڑے، ولتنصرنه، دا دی پیغمبر با مددم کرے. اللہ اکبر. او بیاوتا اللہ سوی تاسو دی خبر تلق وقت کی دے قسم پخ دے دا دی ظلم اغوگو کی دے نو پتہ برتو لگی چی اللہ زمانگ دی پیغمبر لو کم شان ورکڑی دے او زمانگ سومر لوی خوش قسمتی دا چی اللہ منگ دا دق عظیم پیغمبر پا امت کی پیدا کری. طولو آئے الحمدللہ. وی ثم جاءکم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرن، مدد بیم کوے او امداد بم وسرکے. بیاوت اللہ سوی بس خو پیغمبرانو او دا پیغمبرانو دیر لوی شان دے. دا اللہ رب العالمین حکم منل دا غوی دا پار دا سے خبر دا چی سم دا کالی مہر دے. بس اللہ و توی داو کوي خواہ و اللہ و توی لتؤمنن به ولتنصرن. قال اقررتم، دا منے کنا؟ وی قالو اقررنا، بالکل اللہ منگا دا منو کو زمانگ پا ہر پیغمبر پا وقت کی راگی منگ با پی ایمانم روڑو مدد بیم کو. اللہ وطی تاسم پا دی گواو سے و زم پا دی گواو سمو یرونو چی دا پیغمبرانو نا دا کمی ہستے دا پارا اللہ وعدہ علی چی ایمان اگر تاسو پیغمبری با پا خپل زئی خدا کا پیغمبر باندی بے اے پیغمبرانو تاسو ایمان روڑے. دا ډیر لوی شان دی او ډیر لوی مقام. نو الله هغه وخت نبوت ورکړو. او د دې نه علاوه لګوره بشیر جانا زموږ د دې دین د علماء دیوبند یو ډیر لوی عالم دی، حقیقت دا دی چې عالم دی او د علمیت شان او مقام دا غینه تاسو معلوم کړئ چې الله رب العالمین هغه څومره بچی دي ټول عالمان دي او داسې عالمان نه دي نن چې په مخ د کائنات کې نن دی وخت کې چې په ټوله دنیا کې ځلند ستوري دی او الله رب العالمین لوی شان ورکړی دی د عالم اسلام لوی عالم دی. هغه څوک دی؟
شیخ القرآن والحدیث چیف جسٹس حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم چې لوی شان لري د علماو نه تاسو کوي چې دا کم شان دی او کم مقام دی د والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمهم الله یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی او د قبولیت په تاسو د دین اندازو لګوي چې یو تفسیری لیکل دی معرف القرآن وته وي آسان اردو کې دی کو عوام دی او کو خواص دی او کو علما دی وهاب الله صاحب ټول ته پیدا دي داسې یو تفسیری لیکل دی ناغه مفتی شفیع صاحب په دې معرف القرآن کې د سورت طه او د سورت یاسین په دې زمن کې لیکلي دي تیمور جانا دی وګوره د دې په ذکر من کې او د دې په خواصو کې لیکلي دي د سورت طه او د سورت یاسین وی الله رب العالمین مایلی یو خدای دې قرآن شان برته معلوم شي او د قرآن مقام برته اگر چې منګه نه زده کو نه تلاوت کو نه خدمت کو منګه ډیر بد قسمت یو چې د قرآن عظیم الشان اسی کتاب الله موږ لرا کړی دی موږ د هغې باندې ځان نه پیو موږ تلاوت نه کو موږ په تفسیر ځان نه پیو موږ ورسره مینه محبت نه کو دا زمونږ ډېره لویه بدقسمتي ده یقین په خدای وکړه زمونږ حضرت شیخ صاحب وایي مولانا فخر الاسلام صاحب وایي یاره زه د انسان تیمور جانه وی زه د انسان د پاره دا لویه بدقسمتي دا ګڼمه او دا ډېر لوی بدقسمته دی چې دی د قرآن په معنا باندې نه پوهېږي معنا خو پرېږده د قرآن په الفاظو باندې نه پوهېږي د قرآن په ناظره نه پوهېږي وی د ده نه په مخ د کائنات کې بدقسمت انسان بل نشته قرآن خو لوی شان لري نو قرآن ټول لوی شان لري خو تاسو وګورئ دومره لوی مقام او دومره لویه مرتبه ده دا مفتی شفیع صاحب ګوره ما راله ډېره لویه حواله وهاب ګل حاجي صاحب درکړه مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې لیکي وی د دې کائنات د پیدایش نه انسانان نه یادو کائنات اول الله کائنات پیدا کړی دي ځمکه اسمان دا غرونه دا اول پیدا کړي دي وروسته انسانان پیدا شوي دي او د انسانانو نه مخکې الله اول پیریان پیدا کړي دي د هغې نه مخکې الله فرشتي پیدا کړي د دې ټول کائنات د پیدایش نه 2000 کاله مخکې فاروق جانه څو زره 2000 کاله مخکې کائنات نه دی پیدا د دې نه 2000 کاله مخکې وی الله رب العالمین ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب دي وی د سورت یاسین او د سورت طه الله په خپله تلاوت الله اکبر زم ډېرې مبارکې خولي دي چې د قرآن عظیم الشان تلاوت پې کومو خولو باندې کېږي ډېر مبارک زړونه دي چې د چا په زړونو کې د الله دا کلام پروت دی ډېر مبارک ذهنونه دي او مازغه دي او سر دی چې د چا په ذهن او په مزغو کې د الله دا کلام پروت دی دا ډېر مبارک خلق دی زما د الله په ذات باندې قسم وی الله رب العالمین ما یلیق بشانی د سورت یاسین او د سورت طه تلاوت نو سورت طه بخیر د خپل ځای باندې پریدو تاسو دا سورت یاسین تلاوت اکثر مرګري ارسار کوي او کولم پکار دي رسول الله مبارک کوئی کم سړی چې د سورت یاسین د سارې تلاوت کوي د دروازې چې څومره ضرورتونه دي الله به ټول برابر کړي او د یو سورت یاسین تلاوت کول د لسو قرآنو برابر ثواب دی وګوره چې موږ د دې نه محروم دي تلاوت یې خامخا کوئ ناسې د سورت یاسین د لومبي ایتونه تاسو راواړوئ دې پورې راته خبره کومه چې رسول الله مبارک له الله کم شان ورکړی دی وایه قاري صاحب یاسین والقرآن الحکیم دا خو د الله قسمونه دي یاسین د رسول الله مبارک نوم دی والقرآن الحکیم او زما د په دې قرآن حکیم باندې قسم وی الله وی جواب قسم څه شی دی وایه قاري صاحب یاسین والقرآن الحکیم او ګوره د دې نه مخکې راته ووایه چې دا قرآن شریف دا آیاتونه دا تلاوت کله الله کوي د کائنات د پیدایش نه 2000 کاله مخکې نو یاسین والقرآن الحکیم وایه پسې قاري صاحب پتیزه ووایه انک لمن المرسلین چا ته خطاب دی تیموره د دوالو جهانو سردار ته خطاب دی چې انک لمن المرسلین 2000 کاله مخکې د کائنات نه مخکې الله د دې ګواهي ورکوي قسمونه خوري چې ای د دوالو جهانو سردار ته د پیغمبرانو نه الله اکبر لا يمكن الثناء كما كان حقه
زه به څه صفت بیان کوم او ته به څه صفت بیان کوم. دا مورا د آدم علیه السلام نه راواله الی یوم القیامه پورې قسم په خدای کو په مخ د کائنات کې څوک هم پیدا کې سوا د الله نه چې د رسول الله مبارک صفات بیان. الله ډېر لوی شان ورکړی دی. بس دا شاعر ډېر یاره دا شعر مال زه تاسو ته په هره جمعه کې ویم او خوند هله راکوي چې لا یمکن الثناء کما کان حقه. من بس ستا شان او مقام بیان کو. خو بس خبره وي په دې وخت کې د شاعر ډېره ښکلې ده وی بعدس خدا بزرگ تو یې قصه. بس د الله نه پس چې د چا مرتبه دغه د جناب محمد رسول الله. نو الله رب العالمین رسول الله مبارک له ډېر لوی شان ورکړی دی، ډېر لوی مقام یې ورکړی دی، ډېره لویه مرتبه یې ورکړې ده. وروڼو زما د خبرې مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک سیرت بېشکه لوی شان لري، بېشکه لوی مقام لري چې بیان شي تاسو ته چې د هغه د نبوت نه مخکې کوم حالاتو، د هغه د پیدایش نه مخکې کوم حالاتو، بیا د پیدایش د پس کوم حالات دي، بیا نبوت چې ورکړی شي. دا ټول په کار دي چې موږ مسلمانان د دې نه ځان خبر کړو. خو دا ډېره لویه موضوع ده، وخت نه چې دومره تاسو ته په هغې باندې بیان وکړي شي. د جمعې خو دغه نیمه ګنټه وي، هغه هم تاسو کله په یو لخه وړئ کله په بله لخه وړئ، نو موږ پکې تفصیلا بیان هم نشو کولی. خو به هر کې زموږ او ستاسو دپاره بهتر او لویه خبره دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمودات او د هغه په احادیثو او د هغه په روایات او د هغه په احادیثو باندې او د هغه په سنت طریقو باندې عمل وکړو. دنیا کې به هم کامیاب او آخرت کې به هم کامیاب. شان خو تاسو ته موي موږ نشو بیانولی، شاعر خبره ختمه کړې ده. خو زه برته نن دومره یو قدرې خبره وکړم چې الله رب العالمین رسول الله مبارک له ډېر لوی شان او خصوصیات ورکړي دي. خو زموږ د احادیثو یو ډېر معتبر او یو ډېر بهترین کتابونه دي چې یو ته بخاري مبارک وي او بل ته مسلم شریف وي. او په بخاري او په مسلم شریف دواړو کې چې کوم حدیث راشي نو تیمور جان هغې ته موږ د عوامو په ژبه کې کوم حدیث ورته وایو؟ متفق علیه، مضبوط حدیث. دغه متفق علیه حدیث دی او دا د رسول الله مبارک نه په بخاري مبارک کې دا حدیث موجود شته او په مسلم شریف کې موجود شته چې رسول الله مبارک له الله ډېر لوی شان ورکړی دی، ډېر لوی مقام ورکړی دی، ډېره لویه مرتبه ورکړې ده. خو بعضې الله دې دنیا ته خولی دي په خپله وي او د دې حدیث راوي دا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دی غالبا. دی وی چې رسول الله مبارک وی چې الله رب العالمین مال یو 15 خصوصیات د نورو پیغمبرانو مقابله کې را کړي دي. ډېر خصوصیات دي خو دا 15 رسول الله مبارک بیان کړي او دا 15 تاسو مورئ او ډېره لویه فایده برله دري او د پیغمبر سره به محبت او مینه نورم زیات شي چې رسول الله مبارک له الله کم شان ورکړی دی او کم مقام یې ورکړی دی. نو دا په مسلم شریف کې دا حدیث شته او په بخاري مبارک کې دا حدیث موجود دی. وی 15 خصوصیات الله مال د نورو امتونو په مقابله کې الله د نور امتونو له نه دی ورکړی، دا صرف مال او زما امت له دا ورکړی. یو پاغي کې دا دی چې الله رب العالمین ګوره دا د رسول الله مبارک شان او مقام کې دی چې الله رب العالمین زما رعب او زما دبدبه دا د یو میاش په مزل باندې الله رب العالمین په دشمن باندې اچولی ده. خبره کوم څه مقصد دی؟ الله رب العالمین رسول الله مبارک له دا شان او دا مقام ورکړی دی چې د هغه رعب او دبدبه دا به د یو میاش په فاصله باندې وه. اگر چې د ټکنالوجي اگر چې د دنیاوي لحاظ باندې کمزورتیا وه خو دا د رسول الله مبارک شان او مقام او مرتبه ده چې الله رب العالمین د ښکلي پیغمبر له ورکړه چې د یو میاش په مزل به دشمن د هغه نه یریده، دشمن به ترې یریده، هېڅ هم نو د دنیاوي طاقت هېڅ هم نو، خو دشمن په زړه کې هغه رعب الله رب العالمین دا خاصیت الله ماله راکړی او دا حقیقت هم دی، دا حقیقت هم دی. په دې زمن کې خو د دنیا واقعیت دی، خو زه صرف ستا د ذهن دپاره تیمور جانه دا خبره دا کوم چې د رسول الله مبارک په ټول ژوند کې په دقیق 23 ساله زندګۍ کې څومره غزوات شوي دي؟ 27 شاباس 29 غزوات شوي دي.
دا 20 غزوات چې کوم شوي دي باقاعده صاحب د بخاري په دې باندې مستقل بابونه لیکلي دي دا 20 غزوات چې کوم شوي دي ما ته وګورئ دا څنګه شوي دي ما ته وګورئ دې کې صرف 9 جنګونه داسې دي 9 جهادونه داسې دي 9 غزوات داسې دي چې رسول الله مبارک میدان ته وتلی او جنګېدلی دی لکه مثال په طور به د بدر والو د بدر به والو د احد به والو د خندق به والو د حنین به والو دا 9 غزوات دي چې دې کې رسول الله مبارک بذات خود اوتی دی او جنگیدلی دی دا 9 صرف او غزوات څو شوي دي شابه جواب را 27 دا باقی چې څومره دي دا څومره او دا څومره غزوات دي دا باقی څومره پاتې شو 18 دی 18 جهادونو کې رسول الله مبارک میدان ته نه دی وتی صرف د جهاد نوم راغلی دی او په سلګونو فاصله باندې دشمن یاریدلی دی لکه مثال به راته صرف د یو ویم چې په قرآن شریف کې پاغي باندې مستقل صورت دی څه شي دی مستقل صورت دی صورت احزاب چې د غزوه تبوک وته وایي موږ ورته غزوه تبوک وایو دا غزوه تبوک چې د مسلمانانو تعداد پاغي کې ډیر لوی کم او اخوا د کفارو تعداد په لیکونو باندې خو رسول الله مبارک چې څنګه د جهاد نوم لري الته هغوی په هغې ځای باندې پاتې کېږي نشي راوتی الله رعب داسې د رسول الله مبارک ایخو چې دې 18 جهادو کې د سره هغوی مخکې راغلي دي او جهادونو له رسول الله مبارک راوتی هغوی نشو راتی دا ولې دا د رسول الله مبارک لوی عظیم صفتو چې د هغه نه به د یو میاشت په فاصله باندې خلک یریدل نشو به مخامخ کېدل توره به ورسره لاس کې وه ملو دا خو په بخاري مبارک کې دي او په مشکات مبارک کې به تیمور جان تیر شوي وي او زمونږ مشکات مبارک خو زه پرېږده دا کوم چې دا عام ناست دي پخوا ما ته د خپل سکول دا یاد دی چې رسول الله مبارک یو جهاد لتلو او بیا د یو اونې د لاندې ملاسو وایه تیمور جانه چې د اونې د لاندې ملاسو تورې بره ځوړنده کړې ده دا په حدیثو کې دي خو دا زموږ په سکول په کتابونو کې و دا واقعه به موږ ډېره وي وی رسول الله مبارک ملاس دی او دې کې یو کافر راغی او تورې راواغېشته او رسول الله مبارک ملاس دی او چې ملاس دی دقې وخت کې د رسول الله مبارک سترګې کلو شو رسول الله مبارک ته وی ما به تا نه وی تا به ما نه اوس څوک بچ کوي وی تا به ما نه څوک بچ کوي د هغه په لاس کې توره ده پهلوان دی او رسول الله مبارک سر مبارک ته ولاړ دی او د رسول الله مبارک د خولې نه صرف یو لفظ وایه الله وی ما به نه الله بچ کوي او د هغه د لاس نه توره غورځېږي دا راته زه کویم نورم ډېر واقعات دي خو دا راته زه کویم چې دا تاسو سکول په کتابونو کې ویلې ده ځکه یې راته ویم رسول الله مبارک بیا توره رالي او وي ستا به اوس ما نه څوک بچ داسې رعب الله د رسول الله مبارک په وجود مبارک کې اچولو دا د رسول الله مبارک کلی صفت نو کومه واقعه به راته یم د هجرت وخت دی او د هجرت دوران کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روان دی چې روان دی خیر هغه دا واقعه دغه واقعه راته زما مقصد هم نه دی او نه دی وخت کې هغه بیانېږي خو هغه دغه راته ادا کوم چې دلته د مکې خلکو ته پته ولګي چې رسول الله مبارک ووته او په کم شان باندې وته دي تاسو ته پته چې د کور نه ټول راتاو شوي دي او رسول الله مبارک هغې کې وځي بیا په غار ثور کې 3 ورځې تیری او د 3 ورځو نه پس بیا روانېږي د یو ورځ مزل یې کړی دی چې دې کې د مکې کافرانو ته پته ولګېده چې د مکې کافرانو ته پته ولګېده هغوی پسې کسان را روان کړل چې کسان را روان کړل او اعلان یې وکړه چې چا نعوذ بالله د رسول الله مبارک وجود مبارک راوړو دومره انعام ورکړو بهر کې زه راته هغه واقعه نه بیانوم خو په دقې کې یو کس په بخاري مبارک کې دا حدیث ته په مشکات مبارک کې شته وی سراقه ابن مالک دا هغه نوم او لوی پهلوان د مکې په پهلوانانو کې عظیم پهلوان هغه په پټه باندې راوتی دي او چې په پټه راووته بهر کې افزرت هغه تفصیل سره زم نه وخت کم دی د خپل هغې مقصدي خبرې له راځم هغه ورپسې راوتی دی او چې راوتی دی او رسول الله مبارک یې را لاندې کړی دی نو صرف په حدیثو کې وګورئ په بخاري مبارک کې دا حدیث ته په مشکات کې شته رسول الله مبارک ورته صرف په شا باندې کتلي دي چې سراقه راغی او سراقه لوی پهلوان دی او د هغې کتو سره
اس نیم وجود پزمکه کې ورننوزي بیا د رسول الله مبارک نه معافي غواړي بیا ورننوزي بیا پسې ورځي بیا غواړي بیا وته رسول الله مبارک معافي کوي په دریم ځل وته وایي یا د الله رسوله ستا په مخ مبارک کې چې کوم رعب مولیده بس دا د دې خبرې دلیل دی چې ته په حق پیغمبر یې رسول بیا ایمان نه وړی دی رسول بیا ایمان نه وړی دی خو چې کله دې د رسول الله مبارک نه واپس کېده دا حدیث پرته مشکات تیر شوی ده ته کو نه ها او په بخاری مبارک کې دی چې کله رسول الله مبارک واپس کېده وته یو درېګا سراقه نو د رسول الله مبارک د خلینه وته یو ناشنا خبر وته وی سراقه یو وخت به داسې راشي او زه وینم چې ستا په لاس کې به د کسرا باچا بنګلي وي او په سر به د هغه هغه تاج وي سراقه چې دا اورېد د دقې وخت ایمان نه دی راوړی په خندا شو کسرا باچا څنګه اوس ته ځکه د کسرا باچا هغه لوی دبدبې او د کسرا باچا هغه لوی د هغې وخت د هغه د کفر د هغې حالات او هغه شان بیانومه په دې وخت دغه دی خو صرف ستا په دې ذهن کې و ابوالحج صاحب دا خبره به کینو لکه په دې وخت کې موجوده چې کومه امریکا ده داسې یو دبدبه وه د کسرا د باچا نو چې اوس زه تاته ویم چې د کلینټن دا څه شی دی دا ټرمپ د ټرمپ هغه ټی او هغه وجود او دغه به ستا نو ته به مونږ پورې وخاندې چې دا به څنګه کېږي خو رسول الله مبارک وایي ستا په سر د کسرا باچا تاج او ستا په لاس کې د کسرا باچا بنګړي وي رسول الله مبارک دا خبره کوي او دور د حضرت عمر راځي دی بیا رسو مسلمان شوی دی بیا رسو مسلمان شوی دی چې کله راغی او الله رب العالمین د حضرت عمر په لاس باندې د کسرا باچا له شکست ورکړ نو رسول الله مبارک وفات دی او دې کې حضرت عمر اعلان وکړي سراقه شته هغوی چاوتې بار ته تلي ویاله ری واله چې ری وسته وایي سراقه ودرېږه نو هغه تاج یې وله راواغېسته او په سر یې وله کېښوده وایي بنګلي څه شو وی بنګړي لا نه دی راغلی وی بنګړي م راوړی نو بنګړي م راوړل او چې د سراقه په سر یې تاج واچو او دا بنګړي یو څو لږ وخت دپاره واچوه یاد شي راته چې زمانه مخکې ابوبکر صدیق او د ابوبکر صدیق نه مخکې د محمد رسول الله زموږ د محبوب جانان یو خبره راغلې وه او تا ته یې ویلو چې ستا په سر زه د سراقه د کسرا باچا تاج او د سراقه هغه بنګړي وینم راشه نن درته د خپل محبوب هغه خبره بعینه ثابتومه تاج یې ورته واچو بنګړي ورته دک او په تخت یې کېنو وایي زمونږ خوږ پیغمبر د نن نه دومره کاله مخکې دا خبره کړې وه نن الله څنګه رښتیا د رسول الله مبارک هغه دبدبه او شان وایي زما به د یو میاشت په مزل باندې دا صفت الله رسول الله مبارک له ورکړه دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا صفت الله رب العالمین زما لا او زما امت له ورکړی دی چې څومره ادیان دي وهب ګل جسه کو هغه يهودیت دي کو نصرانیت دي کو بت مت دي کو هر څنګه دي د دوی د پاره خپل عبادت خانی او دا هغه عبادت خانونه علاوه عبادت بل ځکه کیږي نه دا به محکم داسو وی زما د امت لپاره دا یو خاصیت دا وره چې زما د امت لپاره الله رب العالمین په دې مخ د کائنات کې چې څومره ځمکه ده دا ټولې ولې جومات ګرځولې یوازې زما ستاموز په جومات کې ارګجانه نه کېږي خو د غرونو په سر باندې هلته به هم کېږي دا الله د دې امت خاصیت دغه کړی دی چې کو ته مونځ په جومات کې کې او کو د جومات نه بار زندگی ده راځي خامخا په سړک راشي په ځنګل کې راشي په غرونو راشي په یو ځای راشي ستا دپاره الله هر ځای جومات ګرځولی دی ستا مونځ به عبادت دا صرف الله رب العالمین د دې امت صفت ګرځولی دا مخکې امتونو کې دا شی نو چې الله رب العالمین زمونږ او ستا دپاره ټوله ځمکه جومات ګرځولی دا د رسول الله مبارک شان دی او دویم نمبر دا د حدیث و الفاظ دي چې الله رب العالمین د نور امتونو دا دغه چې هغوی دپاره به باقاعده د صفې یو نظام تیمم الله رب العالمین د دې امت خاصیت ګرځولی رسول الله مبارک مخکې امتونو کې تیمم نو تیمم تاسو پیژنئ دا الله رب العالمین ساجیبه شان دی رسول الله مبارک غزوه بنی مصطلق
عظیم جهاد تیر شوی دی دقیق پوری تیمم نو دغه رسول الله مبارک سره بیبیانې بد عایشه بیبي وسره تللی وه عایشه بیبي یو ځای ته داسې لاړل چې عایشې بیبي نه هلته د شپې هار روک شو چې هار ته روک شو رسول الله مبارک لرالی ماله خو او هار هم هغې د چا نه اخیستو قرض یې رااخیستو وی د الله رسول هار روک شوی دی وی څه به کوي کتل به غواړي پردې شی دی صحابو ته ویله هار وګورې شپه ده اوس صحابه یو خوا منډې بل خوا منډې یو خوا منډې بل خوا منډې هار نه پیدا کېږي شپه ورو تیریږي شپه ورو تیریږي حتی چې د سهار اذان شو اوبه لرې دي عایشه بیبي وی بخاري مبارک کې تیمور جانه حدیث دی وی رسول الله مبارک زما په دې غیږ کې پلاس دی او زما په دې پتون باندې سر خیری او لاس دی او دې کې صحابه خو خیر څه نه وي خو ابوبکر صدیق ماله راغی چې دا ټول ستا د لاسو شو د سهار مونځ روان دی اوبه شته نه څه به کوو ستا هار پسې موږ ګرځو نو داسې راله دیکې م راکوي او پلار او دغه زورونه م راکوي خو رسول الله مبارک زما په غېږ مبارک کې پروت دی نو څوک د زورو هغه زورړتیا نشي کولی وی دی کې د رسول الله مبارک سترګې مبارکې کولې چې وی قتل رڼا لګېدلې ده وی اوبه خو جې نشته الله اکبر رسول الله مبارک عایشه بیبي وی زما په غېږ کې دی چې دی کې ما د وحي آثار ولیدل او په رسول الله مبارک هغه یخه خوله راله او زما په غېږ مبارک کې پروت دی وی فورا ټول صحابه م پیشو او زم پیشم چې د الله طرف نه حکم را روان دی چې وخت تیر شو رسول الله مبارک د خپل سر مبارک نه صادر لرکه عایشه بیبي وی دا مخې داسې روښانه لکه څوارلسمه سپومې او راته وی چې اوبه نشته اوبه چې نشته هېڅ خبره نه ده الله د اوبو د نه کول د نشته پاره الله بل نعم البدل د عایشې بیبي د برکت الله راولېږه او الله رب العالمین په قرآن شریف کې وایه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وان کنتم جنبا فاطهروا څنګه دی وان فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم الله رب العالمین چې اوبه نه وي نو تاسو تیمم واخئ الله رب العالمین د عایشې بیبي د هار د روکولو د برکت الله دی امت له دا عظیم انعام ورکړ چې اوبه نه وي خو ته او دس خو پرېږده خو ته په لوی غسل کې او کور والا سره میلو شي اوبه نه وي صرف په مخ باندې لاس راکاږه او په سنګلو باندې لاس راکاږه الله د هغې نعم البدل وګرځوي نو رسول الله مبارک وی چې دویم نمبر انعام زما د پاره دا دی چې الله ټوله ځمکه م راله پاکه ګرځولې ده او د تیمم هغه حیثیت یې م راکړی دا دویم نمبر رسول الله مبارک وی چې الله رب العالمین دا شان الله رب العالمین مال راکړی دی د تیمم او ټوله ځمکه دا الله رب العالمین دا الله رب العالمین زموږ دپاره مسجد ګرځولی د الله رب العالمین د تیمم دا دغه راکړی دویم نمبر دا دریم نمبر چې الله رب العالمین ماله انعام راکړی دی نو هغه انعام دا دی چې مخکې به جهادونه کېدل نو چې جهاد به وشو او مسلمانانو به فتح ومونته نو مال غنیمت به راغی دا په قرآن شریف کې نو چې مال غنیمت به راغی نو هغه مال غنیمت به یې راواغېشته نو هغه ټول مال غنیمت چې هغه به پیسې وي او دولت به غنم به و جوار به و چې څه به یو لوی میدان ته به یې راوړی په قرآن شریف کې او برنه به الله رب العالمین اور راولېږه نو هغه ټول هر څه به وسوځېدل نو دا به د دې خبرې دلیل و چې الله جهاد قبول کړی دا د مخکیني قومونو د آدم علیه السلام نه راوړې ته د عیسی علیه السلام پورې په شریعتونو کې دا طریقه وه الله مسلمانانو لم غنیمتونه ورکړل نو دا الله رب العالمین د دې امت خاصیت ګرځولی دی چې د غنیمت مال الله رب العالمین زموږ او ستاسو دپاره جایز وګرځولی وعلی او ډېر رسول الله مبارک او صحابو ته د دنیا مال غنیمتونه ملو شوي دا د دې امت خاصیت دی الی یوم القیامه پورې به مخکیني امتونو کې دا نو دریم نمبر د دې امت خاصیت دغه دی او څلورم نمبر د دې امت خاصیت دا و چې اعطیته شفاعه الله رب العالمین
دا صرف د آدم علیه السلام نه راول تر عیسی صاحب پورې دا چا چې الله رب العالمین ما ته د شفاعت کبرا هغه تاج را په سر کړی. شفاعت کبرا څه شي؟ مختصر خبره کوم. داسې چل دی چې د قیامت ډېره عظیم او سخته ورځ ده. دا حدیث خو ډېر اوږد دی، په بخاري مبارک کې دی او په مشکات مبارک کې مته تیمور جان تیر شوي چې د قیامت ورځ شي الله به حساب کتاب نه کوي. ټول خلق به تنګ شي، ټول خلق به تنګ شي. نو هغې کې به هوښیاران کسان وي څه چلو کړو، وی راځئ بابا له به ورشو د هغه اولاد یو آدم علیه السلام له. نو دا ټول خلق به آدم علیه السلام له راشي چې کو جنت تم لیږي او کو جهنم ته خو حساب کتاب دې شروع شي. اوږد حدیث دی، وخم دوره نشته، زیرت هغه مختصر ده. آدم علیه السلام به دی انی لست لذلک، زه دا کار نشم کولی. ما ته خو الله په دنیا کې یو ځل وي چې ولا تقربا هذه الشجرة، ونې ته به نه داخلې نه درځي کې زه نږدې شم، زه الله ته د مخې ته ورتلولو نیمه. وی دا ټول خلق به نوح علیه السلام له راشي. اوږد حدیث دی، تاسو ته معلوم دی. نوح علیه السلام ته وایي چې ای کو جنت ته ځو کو جهنم ته، خو چې الله حساب کتاب شروع کړي الله ته ووایه. وی نوح علیه السلام ورته وایي چې انی لست لذلک، زه نشم. ولې؟ وی د دې قوم د هلاکت خو یو ځل ما دعا کړې ده. وایه قاري صاحب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای په مخ د ځمکې د یو کافر کوره پرېږده. زه به څنګه الله ته وایم؟ وی انی لست لذلک. ابراهیم علیه السلام اوږد حدیث دی. ابراهیم علیه السلام به ورته خپل عذر پیش کړي چې ما نه خو درې خبرې داسې شوي دي اگر چې دروغ نه دي خو هغه رانه شوي دي، اب هم دغه شي. بیا به موسی علیه السلام نه راشي. موسی علیه السلام به ته انی لست لذلک، ما خو یو داس چل جوړ چې ما نه په خطا کې یو قتل شوي دي. باقاعده دغه حدیثو کې همدا الفاظ دي، زه نشم الله ته ورځم. الى عیسی علیه السلام ته راغله، هغه ورته چې زه خو نشم کولی، زه خو دې خلکو د الله نعوذ بالله اولاد ګرځولې، زه څنګه الله ته مخ شم؟ د دې ټولو پیغمبرانو نه چې خلک مایوسه شي، نو عیسی علیه السلام ته وایي چې څه چلو کو؟ نو عیسی علیه السلام ورته چې دا څه چلو کې چې دا کار بغیر د جناب محمد رسول الله نه بغیر څوک نشي. وایي دا ټول امتونه به راشي رسول الله مبارک له، او رسول الله مبارک ته به وایي چې الله ته وایي چې حساب کتاب. وایي قسم په خدای دا د حدیث الفاظ دي. وایي رسول الله به ورته وایي چې الله هم دې زه پیدا کړم، راځئ او رسول الله مبارک په الله ته سجدو لګي. د علماو مطابق د دنیا د اوو ورځو مطابق په الله ته سجدو لګي، او رسول الله مبارک وایي زه به د الله هغه صفات الله په هغې وخت کې زما په ذهن کې واچي. وی الله به راته وایي چې ارفع راسک یا محمد، ای د دوالو جهانو سرداره سر اوچته وه، سل تعطا، چې څه غواړې نن به تا ته میلاویږي. نو دقې وخت کې به رسول الله مبارک هغه شفاعت کبرا کوي. شفاعت کبرا به څنګه یې ما ته وګورئ. الله دې هر پیغمبر له په دنیا کې ورته ویلي دي چې یو دعا وکړه الله زه قبلوم. هر پیغمبر ته دا ویلي، او د آدم علیه السلام نه اوله تر الی عیسی علیه السلام پورې څومره پیغمبران دي ټولو ته دا ویلي دي، ټولې هغه دعاګانې کړي دي او هغه قبول شي. رسول الله مبارک ته الله وی تم دعا وکړه. رسول الله مبارک ته زه دا دعا دې وخت کې نه کوم. کله به یې کوې؟ وایي زه به د قیامت په ورځ. نو هغه قیامت په ورځ به دعا څه وي؟ هغه به دا وي چې د دې خپل امت چې څومره امت دی او دا کلمې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زما د الله په ذات باندې قسم د دې ټولو شفاعت رسول الله مبارک. وایي دقې وخت کې به زه الله ته یم چې خدای دا زما مبارک. نو الله به هغه شفاعت قبول کړي، شفاعت به قبلوي. او چې څوم د رسول الله امت دی او دا کلمې ویل، نور اعمال شوي دي یا نه دي شوي؟ چې شوي دي هغه خو ډېر نشان لري، خو که شوي نه دي رسول الله مبارک بیا دا ټول هغه جنت ته د ځانه مخکې کوي. نو دقه شفاعت کبرا الله رسول الله مبارک ته ورکوي. او پنځم نمبر چې لوی خاصیت دی هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د تمام انسانیت د پاره د قیامت د ورځې پورې الله زه نبي او پیغمبر ګرځولی. یعنې څه مطلب؟ ما ته وګورئ، د ختم نبوت هغه تاج الله زما په سر کړی، دا د رسول الله مبارک په سر، دا الله بل چاله نه دی ورکړی. رسول الله مبارک ګوره مخکینی پیغمبران څنګه یو امت ته به راغلل، یو ډلې ته به راغلل،
په بني اسرائیلو کې په احادیثو کې داسې شته تیمور جانه چې په یو وخت او یا پیغمبران موجود په یو وخت او یا پیغمبران دا صرف د رسول الله مبارک الله نه سوال کړی دی هغه دعا قبول کړی ده چې د رسول الله مبارک نه ول تر د قیامت د ورځې پورې الله د نبوت هغه تاج د رسول الله په سر باندې کړی او د قیامت د ورځې پورې به بل نبی نه راغلی او که چېرې بل نبی راغی او وی نو دا به لوی کذاب او لوی دجال ځکه د نبوت هغه اخیری پیړۍ الله رب العالمین او مهر الله د رسول الله مبارک په شان کې لګولې دا الله دی پیغمبر له دا صفت ورکړي چې موږ ورته د ختم نبوت صفت وایو دا الله دی پیغمبر له ورکړي د دې نه علاوه دا د بل چانو دا لوی شان دی لوی مقام دی او لوی مرتبه ده او الله لوی شان او لوی مقام او لوی مرتبه ورکړي نو دا د رسول الله مبارک عظیم صفت دی چې د ختم نبوت هغه تاج الله د رسول الله مبارک په سر باندې او الی یوم القیامه پوری به وي صفت ډیر لوی دی صفت ډیر لوی مقام لري صفت ډیر لوی مرتبه لري نو د دې د وجه چې مقام او مرتبه د کوم شي زیات وي هغې کې به امتحانات راځي دا به راځي اوس دا صفت خو ډیر لوی دی او د مسلمان د پاره لوی امتحان دی امتحان څه شی دی ځکه چې رسول الله مبارک وي دا صفت خو الله ما راکړه خو د دې صفت د اغشتو به بعضې وخت به کسان پیدا کېږي خو یو خبره واورئ چې کوم کس د دې صفت ځان لایق کړ د ده نه په مخ د کائنات کې لوی کذاب او دجال به بل نه او دا وشو دا پیدا شو د رسول الله مبارک په دور کې مو شو چې د نبوت د دروغو دعوې وکړې لکه مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه وکړه او د پیغمبرۍ دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم او زه نبی مقابلې شروع شو الله رب العالمین هغه مردار کړ خو ګورې یو خبره یاده ساتئ چې دا ډېره پیچیده مسله ده او ډېره عظیمه مسله ده ګورې یاد کړه دې کې به وخت په وخت زمونږ او ستاسو امتحان کېږي د هغې وخت نه راوله تر د دې وخته پورې دا امتحان را روان دی هغه زه راته هغه زوړ تاریخ نه یادو چې هغه زوړ تاریخونه درته یاد کړم چې هغې کې څه شوي دي خو تاسو واورېدل عقل به م حیران شي فکر به م حیران شي چې د دې ختم نبوت دپاره صحابه کرامو کومې قربانۍ ورکوي ما ته وګورئ وخت کم دی دومره وخت هم نه وي خو هسې تاسو په دې زړه کې یو خبره دا کښېنوئ به دا یو خبره ستاسو دپاره کافي ده دا یو خبره ستاسو دپاره کافي ده تاسو ته مه ووي تیمور جان اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې څومره جهادونه شوي دي ویشت په دې ویشتو جهادونو کې صحابه کرام د رسول الله مبارک سره څنګ په څنګ ولاړ پکې جنګېدلي دي پکې بدر کې هم شهدا راغلي دي 14 شهدا راغلي دي نن هم په تاسو الله د بدر مقام ته ورسولو زه خو چې هر کال لاړ شم د بدر ته زه یاره د بدر ساجیبه ځای دی نو اوس وخت نشته چې زه راته بیان کړم خو که تاسو نن لاړئ د بدر په مقام باندې نن هم د هغې 14 کسانو کتبه لګېدلې ده چې دا شهیدان شوي دي او جغته مقبره ده په بدر کې 14 شهیدان وایي په اوسې احد کې 72 شهیدان داسې د دې جهادونو کې راواله حنین تبوک وغیره دا ټول چې د رسول الله مبارک د دې جهادونو دا شهدا راوالې که نه نو دا ټول څومره دي 200 یو کم شپېته 259 په دې 20 کالو کې په دې جهادونو کې چې شهیدان شوي دا څومره شوي دي 259 دا په 20 جهادونو کې او چې کله د ختم نبوت مقراله او د رسول الله مبارک د ناموس مقراله نو دا خبره بخاری مبارک کې د وی ګوره چې د دقیق ختم نبوت دی مسیلمة الکذاب سره نور خبرې نه یادو دغه کم جهاد شي شوی دی کم وته وي جنگ والا ویښه کنه یار جنگ یمامه مشهور جهاد دی جنگ یمامه چې کم شوی دی د رسول الله په 20 جهادونو کې 200 یو کم شپېته کسان شهیدان شوي دي او په جنگ یمامه کې 1200 صحابه شهیدان شوي 1200 صحابه په هغې کې 900 صحابه د قرآن حافظان 900 صحابه د قرآن حافظان 1500 عام صحابه 1200 په یو جنگ یمامه کې دا ولې دا د ختم نبوت لپاره
هغه ظالم د ختم نبوت نه انکار وکړ چې زه پیغمبر یم. نو الله رب العالمین د دې سنګینې مسلې لپاره د ابوبکر صدیق په وخت کې دا جهاد شوی. الله مسیلمة الکذاب الله بردار کو د داسې انسان او د داسې هستې د لاسه چې الله رب العالمین یو نعم البدل لګازو. د چا الله بردار کو وایه شابه کنه د حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ وی خدایا چې کله د دنیا نه ته وی بېشکه ډیر عظیم سپه سالار حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ رانا هغه پناهپوهۍ کې شهید شو. خو ان شاء الله د الله نه دا امید ساتم چې الله مې بخي، ځکه چې په آخري عمر کې مې دقه عظیم کذاب الله د الله سمودار. نو په جنگ یمامه کې 1200 دا د څه د ختم نبوت لپاره. نو هغه سلسله را روانه ده او دا به د قیامت د ورځې پورې زمونږ او ستاسو امتحان به وي. امتحان الله زمونږ په دې دور کې زمونږ دپاره څه لوی امتحان د دقې غلام احمد قادیانی علیه اللعنت دغه چې دقه احمدیه ځان ته احمدیه مسلمان وي. نو د هغې په مقابله کې الحمدلله نن مسلمان بیدار دی. دا د مسلمان لویه خوش قسمتي ده. هغه کس چې هغه غلام احمد قادیانی د پاکستان په قانون کې دی مسلمانو، خو ستاسو مسلمانانو غیرتو بیا د مسلمانانو د غیرت او د علماو د بیدارۍ د وجې څه چل الله رب العالمین وکړه. الله رب العالمین دقه غلام احمد قادیانی چې د هغه جماعت احمدیه دغه وه او د قادیان د قلوي د نبوت دا دعوې چې کولې د مسلمانانو د علماء کرامو په مرسته باندې په 7 ستمبر 1974 کې د علماو د سرپرستۍ د لاندې خصوصا د مولانا مفتی محمود رحمهم الله او د هغه د مرګورو خیر هغه یو ځان له تاریخ چېرته بیان کم. هغوی یو لوی جدوجهد وکړه او په 7 ستمبر 1974 کې د قومي اسمبلۍ نه دا قانون پاس شو چې دا سړی به کافر وي او انشاءالله تر د نن ورځې پورې هغه کافر ګرځېدلی ده او تر د قیامت د ورځې پورې به انشاءالله کافر. خو دا به څنګه وي؟ دا به موجود هر وخت کې به د دقې خلاف راپاسي خلک او دا امتحانات به وي. موجوده دور هم چې کم دی د مسلمانانو دپاره لوی د امتحان دغه دی، هغوی په خپل ځای کې لګیا دي دغه کوي. خو نن مسلمان لږ جمدی دی، نن مسلمان بیدار دی. نو د هغې د بیدارۍ د وجې هغوی سر نشو چتولی او دا هغه چې کوم د هغوی موجوده مرزا مسرور علیه اللعنت دی، هغه باقاعده په ویډیو کې او باقاعده اعلان کړی دی چې د پاکستان کې کله دقه ختم نبوت والا وي موږ سر نشو چتولی. دا هغه ویلي دي، دا نن هم موجود دي. دا ولې؟ دا ستاسو غیرتي مسلمانانو د برکته چې په رسول الله په دغه ناموس تاسو زمونږ الحمدلله نن ایمان دی او د دغه تحفظ دپاره مسلمانان نن کمر بسته دي او پوره کوششونه کوي او په ټول ملک کې الحمدلله د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دغه سلسله روانه ده او علما کرام جمدي دي. د هغې علما کرامو د جمدو د وجې عوام هم جمدي کړي دي او پوره د هغې دغه. نو یو عظیمه ورځ را روانه ده. زما د خبرې مقصد دا و چې نن 5 ستمبر دی، سبا 6 ستمبر دی او بل ورځ 7 ستمبر دی. قسم مې دی د الله په ذات وي چې د اختر خو ډېره لویه خوشحالي دی کې شک نشته. خو د الله د طرف ته یو انعام دی، که عید الفطر دی او که عید الاضحی ده. خو زما په ذهن کې د الله په ذات مې د قسمي چې 7 ستمبر دا یو عظیمه فتحه د مسلمانانو او یو ډېر عظیمه ورځ ده. ځکه په دې 7 ستمبر الله دقه دجالان کذابان الله دروغجن ګڼلي دي او د پاکستان په قانون کې څومره کوششونه هغوی وکړل. خو نن تاسو مسلمانان بیدار یې نو د هغې د برکته هغه کوششونه د هغوی ټولو ناکام دي. نو دا 7 ستمبر ګوره ډېره عظیمه ورځ ده، بله ورځ ته روانه ده. نو د دقې سلسله کې د ملک په ټولو ښارونو کې اجتماعات خلکو ایښي دي او دا ښه خبره ده. د دې نه زمونږ بعضې خلک قسم دی ما د تېرو ورځو کې یو ویډیو کته، یو سړي نه تپوس یو لېړهوالی تپوس وکړي دا ختم نبوت څه ته وي؟ د دې خو ما ته پته نه لګي. تاسو به کتلي دا خو د ټول د سوشل میډیا دور دی، تاسو ټولو ته پته لګي وي ختم نبوت خو زه نه پېژنم. دا خو د دې علما کرامو د برکته الله تاسو داسې راجمدي کړی د هر مسلمان د هر ښځې د هر ماشوم ذهن ته د ختم نبوت دا نعره رسولې ده.
دا ولې علما بیدار دي او علما سره ستاسو د عوامو مرسته ده د دې د وجه نو په 7 ستمبر د ملک په مختلفو علاقو کې دغه اجتماعات کیږي زمونږ په دې علاقه باندې ان شاء الله فرزلو کې فرزل تاسو سره جوخت دي یو ډیر عظیم الشان او یو ډیر فقید المثال د ختم نبوت کانفرنس کیدونکې دی زه تاسو نور خبرې نه کوم خو صرف دا راته وایم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستاسو مینه او محبت وي نو د دقې مینې محبت د تقاضې د وجې دي خو بعد زموږ ډېر ملګري د بهر نه راغلي دي د هغوی په خپلو ښارونو کې چې خپل هغې له لاړ شي خو کوم زما چې د خپل د عثمانزو د حلیم آباد یا د ګیر چاپېره علاقو خلک دي دوی له دا پکار دي چې په دقې ختم نبوت کې د رسول الله د عشق او د محبت دا خیرتره پکې شرکت وکړي دا بس تاسو د نبی علیه السلام سره د مینې محبت دغه وي ځکه چې دا اجتماعات وشي د هغوی ذهن ته یو خبر راشي چې وایي په پاکستان کې داسې خلک دي چې په دې عقیده باندې دوی دومره مړه دي دومره بیدار دي دا د ټولې دنیا ته یو میسیج ځي ګورئ د ټولې دنیا ته یو پیغام ځي چې ګورئ د پاکستان په سرزمین او بیا خصوصا د خیبر پختونخوا په سرزمین باندې د ختم نبوت مسله اونه چیړېږي نه دا عوام ډېر بیدار دي او الحمدلله بیدار دي نو دقیقه کې د خپل مینې او د محبت او د رسول الله مبارک د ناموس د خاطره په 7 ستمبر سن 2025 کې د رزل او د قهای سکول ته مخامخ غونډې پای کې یو فقید المثال او یو عظیم کانفرنس کاپیدونکو چې هغه ته د ملک ډیر ویل علماء راځي او زه پاغي مشوره کې شاملو نو ما پاغي مشوره کې دا یو مشوره ورکړه چې دا د سارې مکاوي ځکه زمونږ دا اکثر مرګري د سارې د پکارونه کې وي نو یقین په خدای وکړه چې زماغه خبره غوي منله او د سارې دغه کانفرنس د ماسپخین 2 بجو ته کړ نو 2 بجو کې اکثر د خلکو مزدوري کړی کو 2 بجې ني 4 بجې کو 4 بجې ني 15 بجې صرف د رسول الله د محبت د خاطر ان شاء الله په دې کانفرنس کې شرکت وکړه دا بس تاسو د بر دنیا او د آخرت ته پیدا وي یاره په دې چې کم دوی شان خیر ان شاء الله په دې باندې مستقل ضرورت یو بیان وکړو چې کم شان لري کم مقام لري قسم په خدای او دې لپاره کومې قرباني علما ورکړي دي دا خو یو لوی تاریخ دی نن موږ صرف د شرکت لپاره نشو کولی دا به زموږ د مسلمانۍ د کمزورولو لوی ذریعه وي او لوی نشان به وي نو ان شاء الله په 7 ستمبر دغه 2025 کې د رزلو په دغه های سکول سره مخامخ یو ګراوند یو فقید المثال چې هغې ته د دنیا د ټولو لوی علما کرام را روان دي ان شاء الله یو نیمه ګینټه شل منټه په وخت پکې شرکت وکړي زه به د الله نه د امید ساتم چې د رسول الله مبارک د شفاعت لوی ذریعه به ګرځي الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي او د رسول الله مینه او محبت ته الله زموږ او ستاسو په زړونو کې کړي درود شریف ووایه او ډېر وخت هم دغه دی غلام غوث صاحب د پاره دعا وکړي دا ستاسو غلام غوث دا زمونږ وهاب ګلجي صاحب د پیښور نه دی راځي د دوی یو اسسټنس دی د هغوی والد صاحب د ډېر زیات بیمار دی الله رب العالمین د غلام غوث له صحت او عافیت ورکړي او الله دې ولې د خیر زندگی ورکړي افضل درود کم یو دی او څومره تعداد کې پکار دی نو دا خو یاد ساتئ دا خو ډېره خیر اوږد بحث دی خو افضل درود د ټولو نه عظیم درود افضل درود چې هغه د جناب محمد رسول الله په خوله باندې د صحابو په خوله باندې درود ابراهیمي دی والله العظیم کو د دې درود یو درود مقامونه سي دا ډېر لوی درود دی نو درود افضل درود هغه درود ابراهیمي دی چې دا سړی وایي ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام ولا الله ورکوي او ډېر لوی د فایدې شي د درود شریف په درود خو موږ مستقل بیانونه کړي دي مستقل بیانونه هم کړي دي خو درود ډېر لوی ثواب لري نو کوشش کوئ چې دغه درود ابراهیمي وایه ډېر لوی ثواب پې الله انسان له ورکوي او ډېر لوی مقام ته پې الله رسوي قسم دی ډېر لوی مقام ته پې وخت کم دی خو زه به دومره ته ووایم د رسول الله مبارک یو صحابي دی داغه صحابي رسول الله مبارک لراغه وې دا الله رسوله ابي ابن كعب رضی الله تعالی عنہ غالبا دا غلون دي وې زه پتا څومره درود وې ما ته وګوره نو رسول الله مبارک وې ماشه ته څومره چې ستا فخره په خزه بدا چل کومه فاروق جان چې زبا درې حصے دا نور اسکار کوم یو حصہ به درود وې دا حدیث غټو کتابونو کې موجود دی وی فین زدت فهو خیر لك
یره وی کو دې زیات کړو وی ډیر براله بهتري وی خدای د الله رسوله زب نیم درود ویم او نیم به دا نور اذکار کوم وی فین زدت فهو خیر لک وی کو دې زیات کډیره فایده به ای خدای به داس چل کومه چې یو حصہ به دا نور اذکار کوم او درې سی به درود ویم تاسو د الله په ذات یقین کړئ دا حدیث الفاظ دي رسول الله مبارک وی فین زدت فهو خیر لک وی کو دې نور ډیر کړی وی خدای زب 24 غنټه درود ویم تاسو د الله په ذات یقین کړئ رسول الله مبارک وته وی کو تا دا چلو کنه نو چې ستا د زندګۍ څومره غمونه دي څومره پریشانې دي دا ټول غمونه او دا ټول پریشانې بر الله په خوشحالو باندې بدل کړي زما د الله په ذات باندې قسم دا د حدیث الفاظ درود کې خټیر به مقام دي نو بهتر درود دا د چې سړی درود ابراهیمی وای نو کم از کم زموږ د علما وای خو ډیر چوي ډیر ما تاسو وی ما تاسو مخکې دا خبره کړې ده چې زما د خدای په ذات باندې قسمی زما په دې مانزو کې یو مرګري دي او دا خبره سن 2002 او 4 نه داغه داسې او نن ورځې پورې روانه چې هغه روزانه 70000 کرتی درود وای دا خو طول مکان او طول زمان حاجی صاحب ځاله مسله د خدای پاک بیا برکت کی دی په ژوندۍ کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله من په یو میاش کې قران نه ختم ویا سجانا شاه اسماعیل شهید رحمهم الله په شپږ غنټې کې د الحمد نه تر د والناس پر ټول قران دا الله ژوندۍ کې بیا برکت پیدا کړي نو وای سل کرته خي خامخا وای او کو د دې نم زیات کډیر لوی فایده وي او کو د دا درود نشي ویل دا سل کرته دا وای نور کو دا صلی الله علیه وسلم صلی الله علی النبی الامي دام شروع کو نه دی یو خبره تکوم سجانه دا وره دا حدیث په ټولو کتابونو کې موجود دی خو زه بیا راته آسان دغه ویم چې زموږ د مولانا محمد ذکریا صاحب رحمه الله یو کتاب د فضائل درود شریف ای کې دا حدیث هم موجود دی چې کم سړی زر کرته پر رسول الله مبارک درود وای زر کرته پر رسول الله مبارک درود وای آسان درود ته لکه صلی الله علیه وسلم د نن معمول جوړ کا چې کم سړی رسول الله مبارک وي په ما باندې زر کرته درود وي والله العظیم هغه پوری بدی انسان لمرګ ناراضي چې په دنیا کې جنتی وي دنیا کې بہت الله جنت ہے نو د دې کوشش شروع کړئ درود شریف ډیر لوی مقام لري ډیر لوی مرتبه لري او کو بیا تاسو ډیر دغه وایي وخم زیاتو لګیدا نو داس چل کوي چې درود ابراهیمی وایي او بل یو د درود یو کتاب د چهل حدیث وته وي څه وته وي چهل حدیث کتاب پرې د ملنن سبا خو دور د دې خردجال دی د دې کرتی درود ابراهیمی وایي چې دا چاسي سرکشي او یا ته رکشو چا اومنت او دلې نه ور کوي نو دا عظیمه ګناه ده لوی ګناه ده خو کو بل فرض د یو سړي سیز رکشو او پته ده چې دا د پلان کې ده د بیام جیب کې چولې دي د قیامت پر ورځ به الله نشي او دله به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ د دقه په انعام کې بل بدل ورکړي خو یاد ساته چې دا چا دا کم سیز اغشت دي دا دل ور نکو جنت په حرام دي نو التب بیا من کو موبایل موتی موبایل بکم نو دا پکار دي چې مونږه واپس دغه خلکو لور الکه وخت زیات تیر شو وې زلزلې ډېرې راځي او نو زلزلہ خو بیګام و نو د زلزلې په دور کې سکول پکار دي سکول پکار سره برستو ګورو توبه او باسه نن قسم په خدای موږ په عظیم ګناہوں کې مبتلا یو عائشہ بیبي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو قوم کې خیانت زیات شي یو قوم کې بيدینی زیات شي یو قوم کې فحاشی او عریانیت زیات شي وګوره دا حدیث په مشکات پار دی کړي په دغه قوم باندې الله عجیب عجیب عذابونه راولي او لوی عذاب پکې زلزلہ ده نن تاسو ګوره چې نن کم د فحاشی او د عریانیت او د بربندیت کم بازار ګرم دی قسم په خدای په دې منبر سړی نشي د هر انسان په دې جیب کې چې دا قردجال پروت دی چې دې کوم بيدینی کوم فحاشیت او کوم عریانیت دخل دي تمام کوي چې الله به د رحم دو کې قسم په خدای کوم الله ته واپس نشو د دې سخت سخت عذابونه راځي اوس په دغه افغانستان کې د زلزلہ راغله نن لا مړي د بلبو د لاندې په دغه سواد په دی بونیر کې چې دا کم سیلاب راغلي نن مړي د بلبو د لاندې
ولی منګ الله ته توجه نکو. نو زما عزتمند ورونو رب ته رجوع پکار ده. نو کو زلزله راشي نو زلزلې په وخت کې خو سجانه ګورې دعاګانې د عذاب په وخت کې نه قبلېږي. خو بیا هم زموږ علما کرامو یو دعا خولی ده او هغه دعا دا ده چې اللهم انی اعوذ بک بعظمتک، اللهم انی اعوذ بک بعظمک ان اعتال به. دا دعا ده، دا د خدای پاک استا د عظمت په دغه سوال کوم چې خدای په ځمکه مه وردن نه کوي. بس استغفار پکار دی د الله رب العالمین بلایی پکار ده دغه وخت کې، او بیا هغه د انسان نه بې اختیاره د خولې نه وځي. نو دا زلزلونه دې الله رب العالمین وساتي او الله دې د دواړو جهانو خیر. د مسجد لاره کې چا قدم اوچت کړو دعا غواړي الله رب العالمین دی ولې دنیا او د آخرت خیر ورکړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر الله نصیب کړي، او د رسول الله مبارک صحیح اتباع او صحیح سنت طریقو او د درود شریف الله موږ او تاسو له توفیق راکړي. الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. دا کوم ختم نبوت کانفرنس چې بل ورځ روان دی الله دې په خیر او عافیت سره وکړي، او الله دې زموږ او تاسو لپاره د هدایت لوی ذریعہ جوړ کړي. څومره بیماران دي کورونو کې د هسپتالونو کې الله ټول له صحت ورکړي، څومره مردگان د علی اسلام وفات شوي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. خصوصا زمونږ د دې جماعت مرګرې مو زمونږ د دې محلې د دې جماعت نږدې قریبي دغه خان بادر جی صاحب هغه وفات شو پرونه الله رب العالمین دې دغه مغفرت نصیب کړي. ډېره بیماری مو کړه د فرمان جی صاحب او د حمید جان دی والد صاحب زمونږ د جماعت لک مرګرې الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر د جنت د باغچونه باغ، الله دې وارثو ټول الله صبر وکړي. نور تاسو زمونږ څومره مردگان وفات شوي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي. جامع مسجد حلیم آباد ته څومره میلمانه قربانه راغلي دي الله هر قدم یې په تله نیکۍ کې ایښی او د دواړو جهانو خیر الله زموږ د ټولو نصیب کړي برحمتک یا رحمت.